موزي مرزو سره مخامخ یې، ته ولې د غټو بیماریانو سره مخامخ یې؟ ستا بدن یو دی او بیماریان پر کوټه دي. ستا بدن چې دی هغه مختلفو بیماریانو چې دی هغه راګیر کړي دي، ته پریشان یې، سرګردان یې، په ټینشن کې او ډېر علاجونه دي کړي دي، ورځ ډېر ځایو ګرځېدلي علاجونه دي کړي، مګر نه جوړېږي. د دنیا جهان دوایانې دي استعمال کړي، نه یې جوړ شوي په دوایانو چې کوم دی بدن دی وپړسېدی، مګر بیا هم نه سوی جوړ. چیرې د هر قسم موزي مرزو سره ته مخامخ یې، د هر قسم پیچیده مرزو سره ته مخامخ یې، د هر قسم مشکل مرزو سره ته مخامخ یې. که چیرې تا ته ډاکټران جواب درکړي وای ته نه جوړېږي، او که چیرې ډاکټران ورته ته وایي تا اپرېشن به کوې، ستا پلانکۍ بیماري چې ده هغه نه جوړېږي، ته به اپرېشن کوې. زه به تا ته دا خبره کوم، الموهب پاکستاني جامع د هربل سنټر کې ستاسو دپاره ستاسو خادم، ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو معالج ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب ستاسو دپاره په بهترینه طریقه سره د طب په دنیا کې بهترینه طریقه باندې مختلف قسم علاجونه چې دي هغه مشکل دي، الله تعالی شفا ورکړې ده. تا ته زه دا خبره کوم چې یو واره د همت له سوري راټول کړه، خپل عزم خپل اراده چې د هغه نوې کړه. که چیرې ته هر قسم مایوسي په دنیا کې ناست یې او که ته هر قسم مایوسه سوی وایي ما ډېر علاجونه کړي دي زه نه جوړېږم، ما ډېر دوایو کړي دي زه نه جوړېږم، معده مې دواو باندې خرابه کړله مګر زه نه جوړېږم. زه دا خبره درته کوم چې یو واره خپل عزم او اراده چې د هغه نوې کړه، د مایوسي چې د هغه ختم کړه، د همت له سوري راټول کړه، شفا چې کوم د هغه به تا ته خپل ښایسته رب درکړي. د طب په دنیا کې به بهترینه طریقه سره علاج چې دی هغه وکړه، او د هغه رقم په زرګونو انسانانو چې کوم دی هغه علاج وکړي. الله تعالی د موزي مرزو څخه، د مشکل مرزو څخه چې دوی مایوس ول، د داسې مرزو څخه الله تعالی شفا ورکړه چې ته به خپله ورته حیران سې، چې تی واورې ته به خپله ورته حیران سې. په زرګونو انسانو علاجونه وکړل، الله شفا ورکړل، او ته دغه واوره او تا ته به الله تعالی چې دی هغه شفا کامله عاجله مستمره در نصیب. نه خوره دا کشنان چې کوم دي ته له کوم سره راغلی یاست؟ زه د پښې نه راغلم. ته د پښې سره راغلی یاست؟ دا کشنان ته علاج راوستلی دي؟ دا ما علاج نه راوستلی، پروش کال مې نجلۍ ته راوستلې وه، د پرمار کوله هغه روغه راغلی. پروش کال چې ما دغه نجلۍ علاج وکړ بیا څنګه فرق یې وکړ؟ فرق یې وکړ الحمدلله الحمدلله. بیا دغه بعد د دې څه د دې کشنانو څه د مخه ته کوم کشنۍ راوړل؟ بیا مې یو هلک راوړی، ساه یې بندېدله. دغه هلک څو ټیم کېږي؟ څو ټیم کېږي چې تا درېیمه جمعه ده. دا هغه هلک دا درېیمه جمعه ده چې تا راوستلی و، بیا موږ دغه هلک پرچې دغه ته موږ دا پرچې دوا ورکړل، هغه څه فرق یې وکړي؟ الحمدلله الحمدلله. ما سره یو خاص شخصیت چې دی هغه موجوده دی. ته د کوم څه راغلی؟ زه د مسلم باغ سره راغلی دی. نوم ستا چی دی؟ دوست محمد ستا نوم دی. او ته دغه مورکۍ چې ده هغه راوستلې ده د علاج په باره کې، د دې تکلیف چی دی؟ د دې تکلیف د ګوډو د ملا دا تکلیف د ګوډو د ملا تکلیف دی. ډېر ډاکټران مو ورستل کې د ډېر ډاکټران دلته تا څنګه مورګې د دلې چا ستا پته راکړله؟ چا پته درکړه؟ دلې زموږ د کلي والا او زموږ اکا کور والا وه، هغې هم دا تکلیف و. د هغو علاج هغو تکلیف چې شو؟ هغه هم د ګوډې او د ملا دا تکلیف یې و. ښه د هغو تکلیف د که څو کالو څه به وو اندازاً؟ هغه اندازاً دغه و 6-8 کاله و. 6-8 کاله. او بیا چې کوم دی هغو دلته علاج کړی و؟ او دلې علاج کړی، هغه علاج یې بس خدای پاک کامیابه کړي. یوه پرچې یې وکړله که دوې درې پرچې وکړي؟ اوله پرچې یې کړې وه او بیا هغه زنانه اوس جوړه ده؟ جاکه جوړه ده اوس. د ستا بچی دی او د مسله چیش مسله یې وه؟ د میرګي مرض دی. د میرګي مسله یې وه. ته یې څه وایست؟ د میرګي رقم پیچیده مسایل الله تعالی په فضل و کرم مهرباني سره په 3 هفتې کې دننه د مسله الله تعالی حل کړل. ما نه ده حل کړې، دا زما بیداري نه ده، د ښایسته رب فضل و کرم دی. شاید صاحب تا ویلي چې دته ما کله چې انګریزي ګولۍ ورکولې، یعنې ته وایې چې کله به ما ګولۍ جنبندي کړې بیا دا ګولۍ تا جنبندي به کړې، پر ده به بیا جټکه څو واره راکړل؟ یاره دی ورځ راغلی 15 واره 8 واره 10 واره 3 واره داسې راغلی چې ګر څه یعنې تا داسې ګولۍ به بندي کړې بیا به 10 واره تقریبا پر ده باندې هم جټکه راکړله. ټیک شو، صحیح ده. او پاته سو بل بیا دا اوس چې کله ته رالې دی تا راوستی دا علاج دې ورشروع کړي، دا دوا تا درته ورشروع کړه، د دا دوا سره د ده څومره فرق شوی دی؟ یاره ماشاءالله چې د خدای حق سي ایمانداري دونه فرق یې سوی دی، یعنې په 100 کې 80 یې فرق وشو. الحمدلله الحمدلله. خاص موضوع باندې خبره کوو. ستا نوم چی دی؟ رحمت الله ستا نوم دی. ته د کوم ځای سره رالې؟ د برشورس څخه رالې. او دغه دی ته چیش راوستلی دي؟ دی ته د علاج دپاره راوستلی دي. او د ده داسې چیش مسله د ما چې داسې وکتئ د ده داسې د نرم د ژړې مسله یې دا وه تقریبا ټیک سلو. او تا خپل علاج دلې کړی دی؟ څو وخت مخکې تا خپل علاج وکړي؟ تقریبا کال مخکې تقریبا د خپل علاج وکړي. او په خپله زیات تکلیف د چی څه ولې؟ د پښو د ملا دردو د وږو څه د بوجه د سر د بوجه څه د پښو څه. ته چې خپل علاج وکړي بیا د هغه بعد تر نن تاریخه پورې ستا هغه تکلیف بالکل ختم شو که یو څه سته؟ یا هغه تکلیف بالکل ختم. الحمدلله الحمدلله.
چیرې تا مخکې علاج کوم دی هغه ته وکړي د بواسیر په باره کې ته علاج وکړي صحیح بواسیر تکلیف چې کوم دی ډېر زیات و که کم ډېر زیات و ډېر په تکلیف وم یوه پرچۍ دوا دې راکړل له هغې دوا سره خدای تعالی شفا راکړه الحمدلله تر اوسه پورې دا یو نیم کال کېږي چې الله تعالی چاته شفا ورکوي هغه ما د یو سبب سي بالکل اوس خبره دا ده یعنې دلته چې تا علاج وکړي د بواسیر په باره کې په اوله پرچې باندې ته جوړ شوې کله ته دوې درې پرچې تا وکړې ما په اوله پرچې ما درکړله ته الله شفا درکړله الله تعالی شفا الحمدلله دغه زموږ ژورور چې کوم دی هغه هم د رګنسات تکلیف لري او د پېښور څخه دی راغلی دی کې په کیسه ستا نوم چیش دی ګل محمد ستا نوم نور محمد ستی کور چیر دی په بادیزۍ کې دی د پښین بادیزۍ دی تا راوستلی وي دی ما راوغوښتی زموږ یار دوست و بازاب و تکلیف باندې و بالکل د ما سره رابطه وکړه چې باید ما دا مسله ده زه نه کار کوی سم نه روزګار کوی سم بس کور پروت یم بالکل نو ما دغه ځای راوغوښتی خصوصي خاص تا ده بالکل چې باید راسه دلته زموږ خواته محب الله صاحب دی دا رکسنا علاج کوي کنفرمه الله مهربانه حاجي صاحب کچېرې ته موږ ته ستا بیماري بیان کړې چې ته مخکې راغلې چې تا علاج نه و کړی هغه څه مخکې ستا تکلیفونه چیش چې هغه تکلیفونه یې راته بیان کړه شوګر ولو بل شپې د شپږ واره بول اول ولاړېدمه او ډوډۍ نه سو خوړلی و شکر دی جوړ سوم شوګر مې ختم سو روبول درد مې ختم سو اوس بلکل د معدې څخه جوړ یم ډوډۍ خوړلی سمونځ په جومات کوم ډېر شکر حاجي صاحب یعنې څو ټیمې کېږي چې موږ ستا علاج وکړي هفته دوې درې ښه درې میاشتې کېږي بالکل صحیح ده پاته سو مخکې یعنې ته شوګر وې د رونو بولو تکلیف زیات ولو او د هغه رقم د معدې تکلیف ولو اشتها بنده و خوراک نه و سم نن الحمدلله الله تعالی و تا ته شفا درکړله چې نن ستا اشتها سمه سوه الحمدلله ته د کوم څه راغې سټلیټ اول څه ته راغلې او ستا تکلیف د څه ولو د کبس بل بس قبض معده و د داس په تکلیف یعنی د مسله زه د شامه ته چې کله رالی ما چې کله د علاج وکړي ما د علاج د څه وکړي د کله چې د معدې نظام اوټ سي انجن معده چې دغه په بدن کې د انجن یو حیثیت لري کله چې د معدې څخه په تکلیف ما د معدې علاج وکړي د قبض علاج وکړي د قبض د وجه د سر بوج د هغه رقم د ګډ بدن سستی د ګډ بدن نظام چې دی هغه در هم برامو اوټ ولو د هغه علاج ما د وکړي او تا یو پرچی وکړه کدوې یو پرچی تا وکړه په دې پرچی سره ته الله شفا درکړي که ته دوې درې وکړې کله کله یو مریض چې علاج وکړي وایي ما پرچی وکړه زه نه سوم جوړ شو ته ای د الله ولي کله کله یو مریض ته الله تعالی په اوله پرچی شفا ورکوي یو مریض ته الله په دویمه شفا ورکوي یو مریض ته الله پاک په درېیمه پرچی شفا ورکوي دا د هر مریض خپل نصیب دی خپل قسمت دی مګر دا کس ته الله تعالی په اوله پرچی باندې شفا ورکړې ده چې راغلی وې ته کوم برانچ نه راغلی وې زه د لیه د جبلینو راډیو برانچ راغلی څو ټیم د مخه راغلی چې تا علاج وکړي تقریبا یو نیم کال در مخه راغلی بیا چې کله او د دې څخه مخکې هم تا یو څه علاجونه کړي وو که ډایرکټ اول مال راغلی مخکې هم تا څه په ډاکټرانو باندې علاجونه کړي ول و زه ما چې ډېر ډاکټرانو لاړم دغه سره زما فرق نه وسولو بالکل او بیا چې کله ته دلې راغلی بیا چې دلې راغلی بیا دغه چې کله ما ستا علاج وکړي د هغې اولي پرچې سره ستا فرق وسو و د هغې اولي پرچې سره الحمدلله حبیب الله زه تا ته دا یوه خبره وکړم دا زموږ کمال نه دی دا زموږ بیداري نه ده دا زموږ کمال نه دی دا د الله تعالی فضل و کرم دی کله چې الله وغواړي بیا په هغه دوا کې الله شفا کړي هغه مرض و هغه رنځ و هغه تکلیف چې دی هغه ختم شي نن زموږ سره حاجي صاحب موجوده دی حاجي صاحب ته د کوم څه راغلی د ژوب حاجي صاحب راغلی دي حاجي صاحب ستا چې کوم قریب ولو تا ویل چې هغه د ملا چې کوم تکلیف یو د ملا تکلیف یې څه شولو د ډیسکو نه خراب د ډیسکو له وجې زه تقریبا 4 کاله دی ګډ پاکستان یې کتلی لاهور ملتان اسلام آباد کراچۍ کوټه بس دلته چې بیا راغلی بله ورځ ده ما ته دا خبر وکولو چې زه مولوي صاحب له ورغلم هغه حجامه وکوله نو له هغې سره مو ګاده ولې په هغه ورځ خو معاملې کولې پیدا و د 10 ورځې بعد به انشاءالله ستا ټول بدن خلاص ولې اوس خو داسې یم لکه سپګټ تر ماته نوې زندګي راغلې وه بالکل یعنې د حاجي صاحب دا وینا ده چې هغه کوم د کوم قریب یا د رشته دارو د هغې علاج موږ جوړ کړي وو چې هغه 4 کاله حاجي صاحب وینا ده وایي چې د 4 کال څه د زیات په تکلیف ولو او بیا موږ د هغه د طب په دنیا کې علاج وکړي د جامع په دنیا کې مې علاج وکړي او بیا دی وایي چې هغه مریض دومره جوړ سولو الحمدلله چې هغه ډېر مطمئن وو او ډېر خوشحاله مړو او حاجي صاحب وایي چې بیا ما هم د ژوب حاجي صاحب او د ورور دی وایي چې موږ د ژوبه څه بیا اراده وکړله او موږ دلته رالو د علاج دپاره علاج موږ کوو کوشش کوو چې په ښایسته طریقه سره علاج وکړو شفا چې کوم دغه به موږ د خپل ښایسته ربه څه غواړو